جهانو سردار مبارک په مسجد نبوي کې د کجوري یو بوټی اوچ نو چې پاک پیغمبر مبارک به د جمعې په ورځ باندې خطبه وي نو هغې بوټي ته به رسول الله مبارک ډډه والی وه. بیا د دواړو جهانو د سردار مبارک دپاره دا منبر جوړ که لکه زه چې په دې منبر باندې ناست یم نو دغه شان د غز د لرګي نه د رسول الله مبارک دپاره منبر جوړ که هغې ورته په مسجد نبوي کې کېښود. د دواړو جهانو سردار مبارک هغې منبر له راغی په هغې منبر باندې ودرېد په هغې باندې خطبه شروع کړه. هغه د کجوري هغه اوچ بوټی هغې جړه شروع کړه هغې فریاد شروع که او لکه یو انسان او یو ماشوم چې جاړي او دا کریکې وایي داسې جړه یې شروع کړه او داسې جړل چې د جړه د لاسه هغه بوټی چاوده. د دواړو جهانو سردار مبارک د خپل منبر نه راکوشو او د کجوري هغې تنې له راغې او لکه خلک چې یو ماشوم جاړي او د هغه نه دا لاس راتو کي او ځان ته دې سینې ته یې رانږدې کي دغه رنګې د دواړو جهانو سردار مبارک د کجوري د هغې بوټي او د هغې تنې نه لاس تو که او ځان ته یې رانږدې کړه هغې کجوري هغه بوټي یعنې خپلې سینې سره یو جنګو چې هغې بوټي نه لاس تو که او سینې سره یو جنګو هغه داسې رنګېده لکه دا ماشوم چې خلک ځان ته رانږدې کي او رنګېږي او سلګۍ وایي داسې سلګۍ یې ووالې او د هغې هغه سلګۍ بیا په قلار شوې. اوس د کجوري بوټي جړه او د اونې جړه اونه کم ځای کې جاړي. یو عام انسان به اوسه پورې د اونې جړه اورېدلې نه دغې اونې او د کجوري د اوچې تنې چې د دواړو جهانو سردار مبارک پسې جړل دا زموږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک معجزه او بیا رسول الله مبارک یې ځان ته نږدې کوي هغه د کجوري هغه بوټی هغه سلګۍ وي قلاریږي دا د پاک پیغمبر مبارک بله معجزه. حیواناتو به د دواړو جهانو سردار مبارک سره خبرې کړي دي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک سر روانم په لاره باندې داسې اونه نشته او داسې کاڼي نشته چې رسول الله مبارک ته په هغې تیر شوي او هغې دې په رسول الله مبارک باندې سلام نه اچولی چې په کومه اونه به رسول الله مبارک تیر شو نو اواز به وکړه السلام علیک یا رسول الله. چې په کم ګټ او کاڼي به رسول الله مبارک تیر شو نو اواز به وکړه السلام علیک یا رسول الله. دا اوس اونه خبرې کول او یو کاڼي خبرې کول دا د دواړو جهانو د سردار مبارک معجزه ده.